أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا قسم می دی وی په هغې پرشتو چې هغې راښکون کې دي روحونو لره غرقا په هغې سختو راښکلو سره روحونه د کافرانو والناشطات نشطا او قسم می دی وی په هغې پرشتو چې راویستونکي دي روحونو لرا روحونو د مؤمنانو لرا په نرمۍ نشتن پاغې راویستلو نرمو سره پاغې راویستلو اسانو سره والسابحات سبحا او قسم می دی وی پاغې لامبو وخونکو پرشتو سبحن په لامبو وخلو سره لامبین مراد هغه رفتار کول دي ګرځیدل را ګرځیدل دي د الله د حکم موافق فالسابقات سبقا او قسم می دی وی پاغې وړاندې کیدونکو پرشتو سبقا چې وړاندې کیږي د یو بل نه حکم د الله ته تعمیل د حکم د الله ته فالمدبرات امرا قسم می دی وی پاغې تدبیر کوونکو پرشتو امرا داغه مختلفو کارونو چې کوم ورته د الله د طرف نه ورکړل شي یوم ترجف الراجفه یاد که هغه ورځ ترجفو چې وبخوځېږي وبجړقېږي الراجفتو هغه جړقېدونکې لرزېدونکې یعنې ځمکه تتبعها الرادفه او رابشي په دې پسې الرادفه اغه وروستو راتلونکې قلوب یومئذ واجفه وی بزړونه په دغې ورځ واجفتن درزیدونکي لرزیدونکي ابصارها خاشعه او وی بسترګې خاشعتن ښکته ټیټې یقولون ویل بدغی خلقو دی کافرانو په دنیا کې ائنا لمردودون فی الحافره چې آیا بشک مونږ به واپس کړلی شو هغې مخکني حالت ته هغې زوړ حالت ته یعنې د مرګ نه بعد به دوباره بیا را ژوندی کولی کیږو اذا كنا عظاما نخرا آیا چې شو مونږه هغه اډوکي ریجېدلی شوي زاړه قالوا تلك اذا كرة خاسره او ویل به دوی تلکا چې دا یعنی دا دوباره ژوند اذن په دغې وخت کې کرتن خاسره دا به وي واپس کېدل تاواني نقصاني فانما هي زجرة واحده پس بېشکه دا قیامت هغه زورداره چغه ده واحدة یک یوه فاذا هم بالساهره پس ناصاب بوی دا خلق بالساهره په مخ د ځمکې په هغې هموار میدان هل اتاک حدیث موسی ایا راغلی دی تا خبر د موسی علیه السلام هغه واقعه د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه په هغې وخت کې چې اواز وکړو دته رب د بالواد المقدس طوا په هغې وادۍ پاکه کې طوا چې نوم د هغې طوا دی اذهب لاړ شت الى فرعون فرعون طرف ته انه طغى بشک هغه سرکشي کړې ده تکبر د حد نه تجاوز کړی دی فقل پس اوایا اے موسی علیہ السلام دی فرعون تا هل لکا ایشتدستا سخواهش سمیلان الى ان تزکا دی خبرتا چت زان پاک کی
واهدیک او زه هدایت وکم تا تا لار وخیم تا تا الی ربک رب خپل طرف تا فتخشا پس چې ویریږي ته فاراه الآیة الکبرى پس اخود لدی فرعون تا موسی علیہ السلام هغه نخل لویا معجزه لویا فکذب وعصا پس تکذیب کو دو دروغ وگنلو دو وعصا او نافرمانی وکړه دو یعنی دی فرعون ثم ادبرا بیا اعراض کو دو شاکړه دو یسعا او کوشش کولو دی فرعون فحشر فنادا پس جمع کړو د خلق لرا فنادا او आवाज کو دی فرعون فقال پس ویل انا ربکم الاعلى زیم رب ستاسو اوچت اعلی فاخذه الله نکال الاخرة والاولى پس ونیو الله تعالی دلرا پاغی عبرتناک سزا د اخرت اول اولا او د دنیا سرا ان فی ذالک لعبرة لمن یخشا بیشک پدی اهم واقعہ کی پدی قصہ د موسی علیہ السلام کی لعبرة خامخا نصیحت دے لمن یخشا د هغه چا د پاره چې هغه یریږي